أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 1 اور تعلق ہے آیت نمبر اول سره چنو دا معاهده خو وی د کافرانو سره مختلفو قبایلو سره پیغمبر علیہ السلام مختلفه معاهده کړی وي نو ولی الله تعالی ورته وی چې دا معاهده علی السوا فسویه ورته ورغورځوا ورته چې بس سلو میاشتې بعد به ټول معاهده ختمي نو دا راغی جواب دی چې ولی ختمي کړي کیف یکون للمشرکین غاد سرنگ کې دیش د مشرکانو د پاره وعده د الله پنځ د الله د رسول پنځ باندې دې د وعدو پاسداري نه کوي الا الذين مگر آکسان عاهدتم چې تاسو سره معاهده کړی دا عند المسجد الحرام مسجد حرام خوا کې نو دا بنو کنانه دي یا بنو زمره دي یا خزاعه قبیله ده بنو کنانا یا بنی ضمرہ یا خزاعہ دای چې خیانت نو کړي نو الله تعالی وایي چې دای سره وعده برقرار ساتي تر خپل ټایم پورې فمستقاموا لكم فمستقاموا لكم پر ترسو پوری چې دای ټینګ پاتې تاسو د پاره په موعده باندې فاستقیموا لهم نو تاسو هم ټینګ پاتې شئ دوی د پاره معاهده باندې ان الله تعالی سره الله تعالی يحب خخي المتقين هغه کسان چې ځان بچ کړي د معاهده ماتولونه دلته د متقین معنی ده ځان بچ کونکي د وعده ماتولونه کیفا سرنگی بھئی ددائی وعدہ اردائی معاہدہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اکدائی غالب شتا سبان لے کہ قوت کلم پیدا کر معاہدہ بے در سرئی دی بیاد معاہدے خیال نساتی دا معاہدے پاسداری ترغی پورا کیسو پوری قوت نشتا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ کچر دوئی غلبات لکڑتا سبان لے لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ دی نیری گستا سبان کے اِلَّن دا قرابتنا دا رشتہ دارائنا یعنی لحاظ نہ کئی دا قرابت لا يرقبو مانا نہ یریگی مانا لحاظ نہ کئی لحاظ نہ کئی علن دا قرابت و رشتہ دارائی ولا ذمتا ان دا وعدے و دا بانڈ اللہ تعالیٰ فرمائی دا بدتمیز قوم دا بدتمیز قوم کس وقت تا زبانے وصبر شو دای بیانے دا رشتے خیال ساتی نہ دا وعدے خیال ساتی صحیح دا دای دنیای مفاد اور دای سیاست پار زبانے بیا مقدم دے خبر دن کرا او دوی مانا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ کدوی غلبا سلکلتا سبانے لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ ندی یرن لرستا سباب کے اِلَّن پہیبرو کے خدای تاوئی ستاوئی خدای تا دی نیرگستا سباب کے اِلَّن دا خداینا ولا ذمتا اند وعدینا نئی بیانا دا خدای تصورشتا نئی دا وعدی تصورشتا ہاں البتہ اللہ تعالیٰ ہوئے چیرزونکم بے افائم دی بتاسو خوشحالی بے افائم پا صرف خبرو بان لے اللہ تعالیٰ اذا کافران بتا سکے پخلبم خوشحالی یرزونکم بے افائم خوشحالی بتاسو پا خبرو بان لے وطابا قلوبم انکار کئی زرون دو استاسو دو خوشحالی نا ذکر زڑے ادروائز پہنیں کئی خبریں کئی درو گئی زڑے ادروائز پہنیں کئی لے سکے ادروائز پہنیں کئی واکثرهم فاسقون اردوی مجارٹے فاسقون دا وائلیٹر دے ٹرانسگریسر دے فاسق آگا چاہتا ہوئی چی باؤنڈریز پاما لئی سکے حدود پاما لئی اشتراو بے آیات اللہ دی غرکڑی دی اغسطی دی پا مقابلہ دایتون دا اللہ کے سمنن قلیلن سلک دنیاوی معلومتا سشے دنیاوی مفادات دنیاوی فائدے فصدوا عن سبیلی دی منشوی دی دلار دا اللہ قبل اولنا انہم تاکی سردوی سا دیر ناکار دے ماکانو یقملون آغشے چے ادوی چے عمل کئی
لا يرقبون دی لحاظ نکے فی مومن د مومن بارکے الا د قرابت و رشتہ دارے ولا ذمتا لد وعدے و اولائکا ادا کسانم المعتدون دے زیادے کون کے دے فإن تابو اس اللہ تعالیٰ وہی ہاں اس بار بار ٹارگٹ کی دی زیادتی کون کی دی وائلیٹر دی ٹرانسگریسر دی فلان 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 صدا خیر لارم شتا اللہ تعالیٰ وہی آو کلمہ والے بیاد خیر لارم فَإِن تَابُوا کدی رجوع کد شرک و د کفرنا یعنی ایمان راڑو وَاقَامُوا الصَّلَاةَ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی صرف جبے تبے ہم نہ گورے چی کلمہ والدہ نہ عمل تبے ہم گورے صحیح ممکن دے چی کلمہ والی دا پلاٹ تا پارا سر پارا چی پلاٹنگ کئی پلیننگ کئی استادن نا فَإِن تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ کچری دی رجوع کد کفرنا اقائم اکلمز وآتوا الزکاة او ورک زکاة فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ندا بیاستا سرون دے فی الدین پا دین کی یاستا سرون دی پا دین کی ونفصل الآیات تفصیل سر بیانوں آیاتنا قوم دا پارا یعلمون چاوی پوئیگی وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ اکچر دوئے مات کڑوے ایمانہم قسم نقبل من بعد عادم پس دو وعدے دوئینا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ابد خبرے کڑے پا باب دا دین ستاسو کے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ نبیا فائٹو کئے دا سرداران دا کفر سرا انہم لا ایمان لهم دادا سے خلق دے چر دوی دا پارا ہس قسمون نشتا لعلهم ینتون دا دے دا پارا چر دے منشی چر آئندہ دا پارا دا سے خباستنو کی اس سے در سرے معاہدہ کردی دا باید چستا دین پورے مسئلے کوئی نہ کولے باید چی نا اللہ تعالیٰ ہوئی کہ معاہدہ در سر ہم کردی دا قسمون در تا ہم کردی جی کمزوری شیوی دی خو اس چی ورطا ہم موقع پلاس رازی نستا دین پورے مسئلے گئی اللہ تعالیٰ فرمائی بید داسی ہو ضربہ ورکا چی آئندہ دا پارا بید داسی کارو نکی الا تقاتلون قوما اس اللہ مسلمانانو لگ ریزرویشنز درل یرا معاہدہ فلان 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 اللہ تعالیٰ وہی سب معاہدہ الا تقاتلون قوما آیاتاسو فائٹ نکوئی دیودا سے قوم سرا نکسو ایمانو چی اغی مات کری قسم نخبل وہمو او اغی قس کردے دے بے خراج الرسول اغی تدبیر کرو دا پیغمبر دا بستو دسو شے دا پیغمبر دا بے دخلکولو وهم بدؤوکم ادئی شروع کړي و تاسو باندې اول مره پړم بنی کرد باندې یعنی انیشیټیو د دشمنای دی غسته دی انیشیټیو دی غسته دی اتخشونو او الله تعالی وی تاسو مسلمانان چې د ریزرویشن لري یره نو خلق بسوي الله تعالی وی تاسو د خلکو نه یریږي اتخشونو یا تاسو دوی نه یریږي فالله پس الله حق زیات حق لري ان تخشو چې تاسو هغه نه یریږي ان کنتم مؤمنین ک تاسو ایمان راوړونکي قاتلو نو د خدای یې رسدا چې خدای ورته کوم حکم کوي هغه عمل کا قاتلون فائٹو کدوی سرا یعذبهم اللہ وغذاب ورکیدوی اللہ تعالی بے ایدیکم پلا سنستاسو ویخزہم ارسواکی بدوی وینصرکم علیہم امداد بکیتا سردوی مقابلہ کے ویشف صدور قوم مؤمنین اشفاب ورکی اللہ تعالی سنود قوم مومنانو تا ویذہب غید قلوبهم او اللہ تعالی بختم کی غمد زنود مومنانو ذکر چسچا چا سره خیانت کړي غدر کړي چې هغه ضربه سړی ورکی نو سړی سړی یخ الله تعالی فرمایي زړه کې یخ کوي هغه څه ضربه ورکی څه وشي چې زړه یخ شي ويذهب غيظ زمون شیخ بده ځای دی نه پتا لګي الله تعالی په پختون دی ويذهب غيظ قلوب زمونږ ما تاسو ته ویل زمونږ یو عزیز لري عزیز مو بوډا سړی او صفات خدای دی وبخي ما یو ور جمعه بیان وکړ غیبت او د سلانډرینګ او دی باندې هغه منځله بخت داسې تاسو بوډا سړیو ماته مولانا صاحب به مولانا سے میں ہاں دا غیبت ډېر لوی ګناه ده ما ډېر لوی ګناه ده دا ما ګناه کبیره ده یې چې ګناه به خو سړیو کې دا لري یخ شي
وَيُذْهِبْ قَيْدَ قُلُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ بختم کی غم دزنو ددوی وَيَتُوبُ اللَّهُ ارجو کہ اللہ تعالیٰ غلامن پاچا باندے یشاو چی اللہ اغواری واللہ اللہ تعالیٰ غلیم علم والدے حکیم حکمت والدے ام حسبتم آیا تاسو دا خیال کوئی ان تترکو چی پریب خودے شئی دغسی خدای با ٹیسٹ و ٹرائل نکی دغسی بم خدای پریدی اللہ وی دا سے کار نشتا دا سے کار the test of the trial نبم تیروم ام حسبتم آیا تاسو خیال کوئی ان تترکو چی تاسو پریب خودے شئی دغسی ولما یعلم اللہ او اللہ تعالیٰ بجدا کری نی معلوم کری بینی یعنی جدا کری بینی اگا کسان جاہدو منکم چی غی جہاد کرے دستاسو دو گروپنا ولم یتخذو انیدنی ولی پا مقابلہ دا اللہ پا مقابلہ دا رسول دا اللہ پا مقابلہ دا مومنانو کے ولیجتن جگری دوستان ولیجہ مانا قلبی دوستان دزل دوستان دا اللہ مقابلہ کی کلنی ولی دا پیغمبر مقابلہ کی دا مومنان مقابلہ کی واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالی خبردار پاغ عمل چتاسو کوئی ما کان للمشرکین جائز ندی مشرکان دا پارا ان یامرو مساجد اللہ اس قریش جو دیبد بیت اللہ کسٹوڈینو رسوکو نو اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ او دا آیتون لوستل ناغی خدا ولرنے مند بیت اللہ کسٹوڈینو منگا سیو د بیت الله کا ندا خو اعلان عام چې د نن بعد کسټډي مسټډي د مشرک سره نشته د دې کسټډي رسو کی مسلمان دی ما کان للمشرکین جائز نه مشرکان د پارا ان یامرو مساجد الله چې دې ټیک کیر کوي یامرو معنا ټیک کیر چې دې ټیک کیر کوي مساجد الله د مساجد د الله شاهدین غلان فسیم حالانکه دې گواہی کوم چې ځانونو خپل باندې بالکفر د کفر اولئک حبطت اعمالهم دا کسان با ابزای شوی دی عملونه دوی وفي النار خالدون اپور کے بدوی ہمیشہ انما خبر دادا یامر مساجد اللہ چٹے کیے بکئی دا مساجد دا اللہ من آسوک آمن باللہ چیمان راوڑی اللہ بالے پروز داخرت بالے واقام الصلاة اقائم ملس وآت الزکاة اور کئی زکاة ولم یخش الا اللہ انیری کی مگر صرف دیو اللہ نا نوس پتہ لگے دا چی دا مساجد و کسٹوڈین کی بدا صفات پکاری مساجد و کسٹوڈینس کے بعد دا صفت پکاری نمبر اول ایمان بساتی اللہ بانے نمبر دویم ایمان بساتی آخرت بانے نمبر دریم منزگزار بھئی نمبر سلورم زکاتون بور کئی زکات یعنی مال بنا گئی نمبر تیزم سوائے دا اللہ نا بدبل چانا نہیں یری گی کدبل چانا یری گی نو بیا خو بدا مسجد دا سنٹر جوڑتی ہے کدبل چانا یری گی بیا با اسلامک سنٹر بیا خو مسجد نہیں حضر منگا اکبر سر بلد چا قریض نو کو صحیح ورته دا موږ اسلامک سنټر جوړ کړل تاسو نه مسجد جوړ کړ تاسو نه مسجد جوړ کړو اکبر خوم په یو ده هغه ورته ځان له بل جوړ کړه مسجد دی انما یامر مساجد اللہ خبر دادا کہ ٹیک کیئر کئی دا مساجد دا اللہ سوک بکئی آمن باللہ چی ایمان ساتلے اللہ بانے روز داخر بانے قائمی مزور کئی زکاة ان یریگی مگر یو دا اللہ نا فحسان یقینی خبر دا اولائک دا کسان یکونو من المحتدین چی شبدوی دے دایت یافتگانونا اجعلتم سقایت الحاج اس دے مشرکین وی دا مونگے ولی بے دخل کنو زمونگ نے دا کسٹڈی ولی واغستا مونگا خوم دا دین کار کرو مونگا ہم سے کہو دا دین کار کرو دا حاجیانو خدمت کرو دا حاجیانو خدمت کرو زمزم ورطا تقسیمو سکو ورطا زمزم ورطا تقسیمو دا بیت اللہ ار دے مسجد حرام دا دے ٹیک کیر کرو نا اللہ تعالیٰ وی خواہ دا خو اعمال دی دا اللہ پر نسبانی بنیادی شعر عقیدہ دا اجعلتم سقایت الحاج آیا تاسو گنل دے عبور کول حاجانو تا وعمارت المسجد الحرام اکسٹڈی دا مسجد حرام تاسو دا گنل دے برابر دا چاسر آمن باللہ چی ایمان ساتل دے اللہ بانے وز دا آخر بانے اجحاد کرے پلار دا اللہ کے تاس دا برابر ہوئی چی دا حاجانو تا عبور کولو دا بیت اللہ دا عمارت
خیال ساتل د ایمان برابر کې دي شي لا یستوون عند الله قطعا نشي برابر دی د الله نظر کې والله لا یهدی القوم الظالمین الله تعالی هدایت نو کوي قوم ظالمانو ته الذين ظالمان دا جدا خبره الذين كسان امنوا چې ایمان راوړل هجرت کړل jihad کړي په لار د الله کې په مالونو لګولو وان فسهم په ځانو قرباني کولو اعظم درجه دیلوی درجه په اعتبار عند الله د الله پنځ و اولئک هم الفائزون ادا کسان لا کامیابی دن کی دي یبشرهم بشارت ورکې دوی ته الله تعالی برحمت منه پر رحمت د خپل جانب ورضوان پر رضامندۍ و جنات الباغات لهم فيها دوی لپاره په دې باغونو کې نعیم النعمتون دی مقیم ډیوربل مقیم معنا همیشه لپاره خالدین فیها ابدا ہمیشہ بیدوی پدے باغاتو کی فار ایور ان اللہ عنده اجر عظیم تاکیسا اللہ تعالی پنجد اللہ لوے جردے یا ایوہ الذین آمنوا اس دا مکی کافران او دا پیغمبر اسلام صحابہ پلار یو طرف تو زوی بل طرف تو یو رور یو خواو بل رور بل خواو تر یو خواو ارارے بل خواو ماما یو طرف تو خوریه بل طرف ته اوس هغه درشتو خامخا بلډ ریلیشن داغه څخه تحفظات خو زین کی وی کني نو اوس بعد اوقات د موقع تقاضا دا وی چې سړی به انتها ته رسي پیک ته رسي یو موقع داسي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل وې نه هغه اگر چې کافر دی غرور دی ور سره خیال ساته خو بل موقع به دومره انتها ته ورسو دا په ظروف باندې په احوال باندې موقوف تا چې دا حال د څه تقاضا کوي دغه حال د څه تقاضا کوي او څنګه میدان جنگ کې نن ته بیا مسلمان تاسو وای چې هغه مقابله کې د مرور د خبردار ګل چې گزارو باندې نه کې دې تعلیم پر راوسته دعا کول لري راوسته صحیح الته خو به داسې پمکې چې څوک دې مخ لراله څه کوه ګلسته او باسا خبره ده کې نو دا اوس هغه سچويشن دی ها یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا آباءکم یا ایها الذین آمنوا یس تین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا آباءکم منی سی پلاران پل و اخوانکم رونق پل اولیاء دوستان ان استحب الكفر على الايمان کدی ورکړه کفر په مقابله د ایمان کې و من يتولوا منكم اچھا چې دوستي وکړه دوی سره منکم د تاسو نه فاولئک هم الظالمون دا کسان خاص دوی ظالمان دي قل تورته وایا ان کان آباؤکم کچری پلاران تاسو اوس دا اته شی ندي په انساني ژوند کې چې دا انسان ته ډیر محترم دي نمبر اول آباؤکم پلاران تاسو نو مین دی ورسره مراد دی مور خپل دا یو شو وابناؤکم بچستاسو زویلون و اخوانکم رونا خویان دستاسو وازواجکم بیبیان استاسو وعشیرتکم ادقه وعشیرتکم اقبیل استاسو عشیرتکم قبیله و اموال نقترفتموها مالون آغا چکم تاسو کسب کری دی و تجارت اتجارت تخشون کسادا بزنس چی تاسو یرے گئے کسادها دکی ناستو دا کساد بیتا ہوئی چی بزنس نہ چلی گئی کساد ستا ہوئی بزنس لو شو کساد ورطا ہوئی مونگا تو کوٹا کی دل بزنس کوٹا شو تاسو ہم کوٹا ہوئی گا کہ بزنس کا چلی گی اعلیٰ فیصلہ سے چلی گی بزنس کوٹے شو کولے نہ راضی و تجارت تخشون کسادا آغا تجارت کہ تاسو یرے گئے دو کوٹا کے دو داغینا و مساکنو او کورونا او بنگلیز تاسو ترزونا چھ تاسو ڈیرے خوخوئی نو سو شئی نشو اتا شئینا او دغا اتا شئینا دی انسان بس یا دے خیال ساتی 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 صحیح د دې وجه د لګي کمپرمایز کوي یا د پلار مور د وجه کمپرمایز کوي د بچو د وجه کمپرمایز کوي د روح خور د وجه کمپرمایز کوي د خزر د وجه کمپرمایز کوي د قبيله د وجه کمپرمایز کوي د بانک بیلانس د وجه کمپرمایز کوي د بزنس د وجه کمپرمایز کوي د لوی بنگلې د وجه اته شي الله تعالی وې دغه اته شي نه
کدا وی تاسو احب الیکم کدا زیاد خوخ وی تاسو من الله دا الله دا رسول دا الله نا وجهاد فی سبیل ادا الله پلار کې د جهاد نا فتربصون انتظار کوي حتا یاتی الله بامر تر دې چې راتلو کې الله تعالی حکم خپل باندې یعنی عذاب باندې چې کدی شونه تاسو پرایورټي ورکوي د الله مقابله کې د پیغمبر مقابله کې د جهاد مقابله کې نو خدای وي بیا عذاب ته انتظار کوي سکوي بیا سپلا خانه بیا سلامي راځي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی ہدایت نور کې قوم فاسقان ہوتا لقد نصركم الله یقینا الله امداد کړو تاسو سره فی مواطن کثیرة پډیرو ځایونو کې مواطن معنا ځایونه پډیرو میدانونو جنگ کې و یوم حنین الایات کې رزق حنین اذ اعجبتکم کثرتکم چې کله تاسو لډیر فخریه جوړ کړو کثرتکم ډیروال تاسو د مسلمانانو لشکر 12,000 او مقابله کې د کافرانو لشکر صرف 4,000 نو خو دې میدان تړلو وې کتل چې وای مونږ یو پدری دې نه زیات شو صحیح یو پدری نه حنین نو دای بیا وی او په بدر کې چې دای زمونږ نه یو پدری زیاتو نو داسې منډه مور کړې داسې غلیدل نن خو به ورته زبردست درس ورکو صحیح نو دا خبره خدای ته خوښه نشوه دا خبره خدای ته خوښه نشوه چې بدر کې تاسو منډه نه ور کړې ما ور کړې الله تعالی بدر کې تاسو منډه نه ور کړې ما ور کړې ها د اسباب دنیا کې مسلمان بلګي اسباب به تیاری خو اعتماد به کله په اسباب نه کوي نو خپل قوت باندې کې اعتماد به په الله باندې دغه فرق دی یعنی اسباب کو بتا سره وی کافر سره وي ته به غالب کېږي څه پاکیده خبره ځان کړل الله تعالی وایي تاسو 12,000 وي او مقابله کې مکافران 4,000 او تاسو افتخار او تکبر کو نو داسې درس مې درک سمو کو درس مې چې دا خو چې څنګه کافرانو حمله وکړه بل دا ټول تختیدل دا ټول لشکر 12,000 خلکو منډه وغالي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوازې پاتې پیغمبر اسلام یواد اوس دې معنا دا نه ده چې ګینه صحابه بوزدل شي نه الله تعالی اصلاح کوي اصلاح الله تعالی څه کوي اصلاح کوي تاسو دا خبره وکړه چې کله میدان ته تاسو دا خبره وکړه چې نن خو مونږ یو بدري زیات یو زبردست چل به سره کو الله تعالی تاسو سره شم شي کوله دا چې مو سره زکو او پیغمبر اسلام والسلام یو د تروزیو ور سره داغه نامه ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه یو ابو سفیان مشهور دی هغه ابو سفیان ابن حرب دی هغه ابو سفیان مشهور جرنیل چې پیغمبر اسلام خسر چې د حضور اسلام مقابله کې به یعنی لشکر لیډ کو دا غنوم دی ابو سفیان ابن حرب دا غره پلان دی حرب ابو سفیان ابن حرب او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا اکاز وی دی ابو سفیان ابن الحارث حارث د پیغمبر علیه السلام ترو دا د تر زوی دی سنمه دی د تر زوی دی ابو سفیان ابن الحارث نظر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تاسو خچر وای کس وای میول کس وای اترا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جنگ کې پاتره باندې سورو پس سورو پاتره باندې سورو نو دا غاتره د دې اغرسای د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ پلاس کیوا صحیح نو خود پیغمبر علیہ السلام سره پاتې اوس کافرانو چې ولید چې محمد صلی الله علیه وسلم دی خو یوازې دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بسیجی حضور علیہ الصلوۃ والسلام محاصره کړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوراً د تیګ نه خپل تور راوسته او د غاتر نه میدان ته راټوک او تور یې وچا کړه وی ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دا دروغ نه دي ځکه جن کوم په یو خبرو کړه چې زه پیغمبر یم کمپرومایز نه کوي پیغمبر کمپرومایز نه کوي ځکه کله کمپرومایز کوي ژوند بس کوله د پیغمبر کله ژوند فکر کړه وی ان النبی لا کذب زه پیغمبر دا دروغ نه دي زه پیغمبر دا دروغ نه دي صحیح او بیا کله کله سره د خپل قبيله ذکر نو کوي ته ما پیژنې په خپل ځای سوې یا دوی ته ما پیژنې ذکر ځای صحیح شو مونږ هم وایو ته مونږ پیژنې دوی څه ځای صحیح شو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ځکه په قبایلو کې د قبیلې نوم ډېر زور لري قبیلې نوم څه دا ډېر زور لري لکه اوس مونږ نور قومونو سره مونږ ته مونږ پیژنې پښتون زم پښتون نه پښتون معنا دا چې په جهالت مدرن زبولات دي صحیح نو ما دې ته مجبور چې په جهالت ودرېږم یعنی دې ته مجبور چې په جهالت باندې ودرېږم ځکه بعض دا خو خلکو زمونږ د قام متعلق ډېر لطیفي جوړ کړی دي یو پښتون نه چاته پوسو وستا عمر سوره نه وته ډېر ښکاله وسوره
10 کاله نو 10 کاله بعد دې بیا تاسو کې ستا عمر څومره دی نو 10 کاله هغه ته دا راپار کته ول 10 کاله مخکې ما ته ویلي چې 10 کاله زه پښتون نه به یو خبره وي صحیح شو دې خبره نه خو نه شو پړې دي نو خبره نه اورېدل خو خبره کې فرق دی خبره چې په کومه خبره بکینګ ولاړې صحیح غیرت خشه دی په کسره په غلط ځای کې بیا خو نه لیکه زمونږ کلی یو شاعر ډېر ښه شاعر خدای وبخي هغه به یعنی یو کلام ویلو د غیرت باندې خبره کړو نو اول خو ډېر تعریف کړو خو بیا دې دا غلط استعمال چې موږ پښتانه کوو د غیرت غلط استعمال کوو هغه به د پښتو رواج کې نوم چې د غیرت دی میر نواز تیخ ته کوي د دې غیرت صحیح تاسو خو پښتون وای مونږ پښتون وایو مونږ شین نه وایو مونږ خین وایو صحیح نو بیا هغه مونږ په ځان ننګرهار ولهم دا وایو مونږ خین استعمالو کنه یعنی تاسو په تهجی کې خین نشته زمونږ تهجی کې خین دی شین دی سین دی خین دی دا خین چې دی د کله سین په شان شي یو نقطه به بری یو پلان دی دا خینه ده دې ته خین وایو مګر ما غوړ په کتاب کې ویل نه تاسو په پېښور کې شخص خین نشته دا او خاصه د خین لکه استاد او شوای کنه امونګه او خوایو نو دا او خین سره لیکو خیر سره نه لیکو بعد لیکواله خیر سره لیکو خو موږ یو سبزی په خین سره لیکو خین نه مشکل رازمشین دې خین نه تاسو شین چې نه هغه تاسو درې نو تیل یو پاسه دې مونږ خین وایو مشکل دی جلال یو شین دی یو شین خزه بوله مده شزه او شزه بوله نو دغه د پښتون لفظ ده کنه نو زمونږ وطن کې یو لیکوال هغه د یعنی حروف په اساس باندې د دې تقاضې وی لومبه د پی دروټکو والا پی نه د پښتون یو صفت به پت پالل څه شي تاسو پت پالل تاسو لفظ څنګه نشته وای هغه سره پت پالو ها پتیال ان ته پت پالل شي ها نو دې ته وای پت پالل دویم ورپسې خین دی خېګړه کول دا شېګړه صحیح او دریم ورپسې دی تی پورا چلول او سلورم ورپسې دی واو وفا کول او پنځم ورپسې نون ننګ کول ناغه وای پښتون کې ودا 15 صفات وی پت بپالي وای پت بپالي خېګړه بکای توره بچلای وفا به پکې ننګ به پکې دا خطر است ها لقد نصركم الله في مواطن كثيرة پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته انا ابن عبد المطلب زد عبد المطلب زی تاسو ما پیژنې زما قبیله پیژنې بس خلک صاف چې دا اوس په قبیله نوم چې واغسته اوس مونږ د اهل مکه په دغه کې په دسترس کې سيو د اهل مکه په دسترس کې د چې د قبیله نوم واغسته دا قبیله را باندې راځي د څه راځي قبیله کې مسلمانان بیا کنه دي او چې د قبیله نوم واغسته اوس باغی را باندې ټیک کوي لہذا یستاف صحیح او چې هغه استاد شو صحابه له خدای بیا استقامت ورکړو ټول واپس شو او چې واپس شو بس داسې به جګړه سره وجنګیدل داسې به جګړه سره چې شپږ زره خلک گرفتار کړل څلور زره جنگیالیو څلور زره سو جنگیالیو نشز یو ماشومان شپږ زره خلک له گرفتار کړل سوره شپږ زره د قیدیان لقد نصركم الله في مواطن كثيرة یقینا اللہ تعالی امداد کرے تاثرا پر ڈھیر مواقعوں کے ویوم حنین اپروز د حنین اذا جبتکم کثرتکم سکل تاسو ډیر خوشاله کړي وای فخر یې کړي وای څه شي فخر یې کړي وای کثرتکم ډیر والے تاسو فلم تغن عنکم دیشی تاسو فائدہ در نکړه شی ان لګغلو وضاقت علیکم الارض اتنگ شتا سبحان ازمکا بیمار خبت سرد فراخه او توسعت دید نو دا محاوره ده چې تاسو داسې منډي والے چې لار ده نو معلوم چې کوم خو تختو ان داسې تخت وکړه چې لار نه معلومه لار ده سره وکړه
ثم ولیتم مدبرین ابیا وګرځیدای تاسو شاکول کې دشمن خپلتا ثم انزل الله سکینته بیا الله تعالی نازل کړ سکینته اطمینان خلق علی رسول په پیغمبر په وینارو باندې وانزل جنودا نازل کړ الله تعالی لشکر فرشتو لو تروها چې تاسو نه ویلې وعذب الذین کفروا او عذاب ورکړ الله تعالی کسان چې کفر کړو وذالک جزاء الکافرین او دا بدل د کافرانو ثم یتوب الله بیا توبه وکړه الله تعالی من بعد ذالک پس د دې علامت رجوع وکړه علامت پاچا باندې یشاء چې الله غفتل والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو انما المشركون نجس خبردار چې مشرکان نجس خلق دي مشرکان نجس مونږ پلیت وایو فلا يقرب المسجد الحرام پس نه بنزدی کیږي مسجد حرام ته بعد عام هذا پس د دې کالنا وان خفتم غیلتا اوس دا خو اعلانو د پیغمبر طرف نه چنن نه بعد دا پروهیبټډ ایریا ده مشرک به دې ایریا ته ناراضي نو ورسره خو ریزرویشن هم چې دا اعلان وکړي چې مشرک به دې ایریا ته ناراضي نو زمونږ د سره تجارتونه دي بزنسونه دي غلې برابر باندې کی فلانه اقتصادي امبارګو برابر ولګي سمو کې ربان اقتصادي امبارګو نو الله دا غي جواب ورکړي وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً اگر تاسو یریږئ د فقر فاقینا فسوف یغنیکم الله فزرد چې غنی بکی تاسو له الله تعالی من فضل په مهربانه خپل انشاء کا الله غواړي ان الله علیم الحکیم تاکي سره الله تعالی عالم او حکمت والده قاتل الذین قتال کوي آکسانو سره نو دلته یو مسله ده دلته لیک چې دا حکم د مسجد حرام دی اکه دا حکم د حرم دی هر چې مسجد حرام دی دا خو دغه جمعه نامه ده څه نامه ده د جمعه د مسجد خو هر چې حرم دی نو زمین حرم دا خو ډیره وسیع علاقه ده لکه جدینه چې سړی راځي نو یویش یا دویش میل وړاندې د حرم حدود شروع شي سوره میل وړاندې آل کوم ځای چې روډ جدا کیږي لیکل دي فار مسلمز بلې لیکل دي فار نان مسلمز نو دغه د حرم حدود دغه نه سلور ور طرف ته حدود چا متعین کړي پیغمبر چا متعین کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدود متعین کړي دي نو دې څه وایي حرم زمین حرم وایي ورته یا ارض الحرم وایي ورته د حرم مکه اوس د فقهاو په کې اختلاف دی امام شافعی او احمد بن حنبل رحمهما الله هغه دواړه وایي چې د حرم زمکه ته د کافر راتل ناروا دي او امام احمد دا حدود چې کوم ځای دي امام مالک او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې د حرم زمکه ترانه نوته خوشي خو پاتې کېده پکې نشي راتلې شي ورته پاتې کېده نشي او هر چې مسجد حرام دی مسجد نو په مذهب د سلور واړو ائمه مسجد ته نه وتل د غیر مسلم هغه مسجد ته ناروا دي مسجد حرام ته دویمه مسله دا یو مسله شو د حرم او د مسجد حرام لپاره چې آیا دا حکم دا د مسجد نبوي هم دی یا د حرم مدینه هم دی او کنه امام شافعی او امام احمد هغه بیا د دې قائل دي چې د مکه په حرم کې کوم شی ناروا دی هغه د مدینه حرم کې هم ناروا دی د مکه حرم کې ناروا دی نو د مدینه په حرم کې هم ناروا دی لہذا د مکه حرم ته کافر نشی راتلی د مدینه حرم ته هم نشی راتلی او د مدینه حرم دو غرونه دی التا یو ته وای جبل عیر څه ورته جبل عیر او بل ته وای جبل ثور
خیثره او ریثره ثور. لہذا د جبل عیر او د جبل ثور میاس کې دا د مدینه حرم دی. نو دغه دواړه امامانو په نسبت باندې دغه علاقې ته کافر نشي نه وته. او امام ابو حنیفه او امام مالک فرمایي چې د مدینه د حرم احترام په خپل ځای، احترام په خپل ځای، خو حکم هغه نه دی کوم چې د مکې د حرم دی. حکم هغه نه دی کوم چې د مکې د حرم دی. یعنی الته کافر نشي پاتې کېده، دلته پاتې کېده نشي. د امام ابو حنیفه او د امام مالک پنځ. درېمه مسله، هر چې مسله د مسجد ده، نو چې مسجد ته غیر مسلم نه وته شي او کنه شي نه وته، نو بیا امام شافعی او امام احمد وای رحمهم الله چې دا حکم جنرally اپلای دی هر مسجد ته، چې غیر مسلم به مسجد ته نه راځي دي، غیر مسلم به مسجد ته، ځکه الله تعالی وای انما المشركون نجس، دی نجس دي، لہذا مسجد پاک ځای دی، ایته نه راځي. امام ابو حنیفه او امام مالک وی رحمهم الله چې نه، دا حکم خاص دی د مسجد حرام لپاره. څه لپاره؟ مسجد حرام لپاره. هر چې نور مسجدونه دي نو که ظاهري پلیتی په نه یې کافر شي هغه ګنده نه دي یا د بوت سره نه راځي. ورته امام صلی الله علیه اپروچ دومره تیل دی، وای کافر مسجد ته را پرې دینا هغه بستاره دین نه واقف کیږي څنګه؟ هغه بستاره دین نه څنګه واقف کیږي چې دایسه کوي مسجد کې؟ د دې وجه موږ عمومي دعوت ورکو چې ټلیفون کې څوک د یونیورسيټي نه سټوډنټان راځي کنه، سټوډنټان کله راځي نو ورته بیان چې جمعې پر راشي او فلاني ټایم راشي، زموږ سپیشل سرمنی دي، هغه به ابزرو کوي او بیا دغه نه بعد چې لیکچر غواړي لیکچر ورته هم درکو. صحیح. نو بیا غي تاسو کې وای سب یعنی ریکوایرمنټ څه دي، نو ورته هم ریکوایرمنټ ده چې مینز کورډ برابر پر باندې راځي. نو دې لپاره راوړو چې مونږ وګوري چې مونږ څه کوو. قاتل الذين قتالك يا كسان سرا لا يؤمنون بالله چې ایمان نساتي الله تعالی باندې نه پورز د اخر باندې، ولا يحرمون ما حرم الله، ان حرام یا چې حرام کړی دی الله تعالی او رسول الله، ولا يدينون دين الحق ان غورکه نه اختیار دین حق من الذين اوتوا الكتاب دعا کسان چې ورکړی شوی دی ورته کتاب حتا یوتل جزیه. نو الله تعالی فرمای فایټ ور سره وکي، چې کله فایټ شروع شنه فایټ ور سره کوي حتا یعطل جزیه، تر دې چې هغه جزیه ورکول اختیار شي، تر دې چې هغه ورکی جزیه غن یدن د کسب پلنا، ید معنا لاس، د لاس پلنا ان د کسب پلنا، وهم صاغرون، په دې حالت کې چې دای زیر وستا قانون تا، صاغر معنا چې دای سوي یعنی کته وستا قانون تا، سبجیکٹ وستا قانون تا، سار قانون لاندې. نو اوس مسله د غلطه ولیکه چې آیت هو بظاهر صرف اهل کتاب ته متوجه دي. چاته متوجه دي؟ اهل کتاب ته. چې اهل کتاب یا دغه یو سټیټ یا دغه انډیویډوالز، دغه سټیټ یا دغه انډیویډوال ځان اسلامي ریاست ته سبجیکٹ کی، چې دا د اسلامي ریاست قوانین منو، د دې حصہ یو دې سره د الحاق اعلان کړ، نو دوی باندې جزیه کې خو دې شي ټیکس. څه ځکه چې حکومت خو چلے بیت المال پیسې غواړي کنه غواړي، په ټیکس به چلے. خدا ټیکس غوښتې شي د هغه چانه غن یدین چې هغه کسب کوي، چې څه کوي یعنی په کسب قادر وي، چې په کسب قادر وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لیبر باندې خو دیو 12 دینار د کال، نه د میاشتې نه د میاشتې یو دینار، 12 دینار د کال، د میاشتې یو دینار په متوسط باندې خو دیو، یعنی درمیان حال غو نشو 40 دینار د کال.
او په غنی باندې کې خود 38 دینار د کال خدا ډیپند کوي په حالاتو باندې به ډیپند کوي. د حضرت عمر حالات دغه صحیح. خو یوان حضرت عمر را روان رضی الله تعالی عنہ یو يهودي هغه چا کوڅه کې ولاړو خیرات وغوښته. څه کول؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی سړی بوډاو د شپېتو کالو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ما هذا الذل والهوان تاسو رسوایی ده خیراتونه غوښتل تا خو ځان رسوا کولی ته ولې د ځان رسوا کولی څه مسله ده؟ هغه ویجی له ټیکس د جزیه د ادا کولو تاریخ را روان دی او زه په بوډا سړی کسب نشم کولی. بوډا سړی کسب نشم کولی نه هغه 12 دینار را سره نشته ناغي له پیسې جمع کوم چې حکومت ته جزیه ورکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داسې هیبت نه ولرځید نه سړی ځان سره روان او راغی. حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وزیر مال څه شو وزیر مالیات. نو وزیر مالیات ته یو ډیکلیریشن وکړه چې د کم غیر مسلم عمر د شپېتو کالو نه زیات شي څه شپېتو کالو نه زیات شي داغه ټیکس معاف دی او صرف ټیکس نه دی معاف هغه ته ویلفیر ورکو اته بس ورکو ویلفیر ورکو. او یو جمله ویله وما انصفناه لو اكلنا شبيبته ثم نقتله في الحرم. دا خو د انصاف تقاضا نه چې کله د ځوان او غټلې ها نو موږ د ځواني سره شریک وکړه موږ د ځواني د سره شریک وکړو د ټیکس ورکو صحیح. او چې د بوډا شنو به رسوا کو خلک کوڅه کې بولاري خیراتونه بغوړي څه قیمتي جمله ویله او ما انصفناه لو اكلنا شبيبته ثم نقتله في الحرم. دا د انصاف تقاضا نه ده چې ځواني ورسره موږ شریک وکړه او چې بوډا شو نو سي ذلیلو چې لګیا خیرات وړه. نو غیر مسلم چې بل شپېتو کالو شو ټیکس به ختم شو او حکومت طرف نه ورته ویلفیر شروع شو. دا د ویلفیر قانون حضرت عمر په دنیا کې متعارف کړی. حضرت عمر نه راغله د ویلفیر قانون نو څه بوله متقاعد د عمر زیات څخه باندې راغله او موږ پنشنیر شو. دا کار دې کړو اما چې مسکین سره دې څه نور کړو هغه نور کویا نو دوه وای کار کوي دا یو دي کار کړی شپېتو کالو پورې کار وکړ یعنی چې د کار سره نه بیکار سره به ولي اسلامي ریاست خو بیکاره ته نه پوي. اسلامي ریاست ته ماته ته ویلي نو حقوق المواطنین علی الدوله نه ورته ویلي بای فورس اسلامي ریاست په خلکو باندې کار کوي. قصر موږ کار دوه څه یو دکانداري شته دا ته دغه نه وایي ولې دې کال پکې پته ته کوچنور کې دکاندار نه نه دغه مامور کې راځي نه هو مامور ته ورته نه خود دلته دکاندار نه ټیکس هغه شي دی. نو دکاندار شپته کال سپیش راځي اه حضرت عمر ټول زور کړو ځکه خدای ته ټیکس واسطه مطلب د بیکار د بزګر چې څوک انا بزګر نه هم ټیکس دی څوک جوالي دغه بزګر نه هم اسلامي ریاست ټیکس دی. نو بس نن د پاره راغلی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنه الوضعنا الليل وانا النهار صلى الله عليه وسلم.